اساسي کې کوم شپږ بنیادی کتابونه دي د احادیث مبارکه اکی بخاری شریف دی، مسلم شریف دی، ترمذی شریف دی، سنن نسائی دی، سنن ابن ماجه او سنن ابي داود. دا شپږ وړه کتابونه د دې علاقو خلک لیکلي دي او دا شپږ وړه عرب نه واجب معام کړل. یو عرب چې دین خدمت کوي نو غیر اسانه ځکه ده چې په عربي پوهېږي، قرآن عربي کې د حدیث عربي او چې عجمي سړی د دین په دې احسن او ښکلې طریقې سره یو کتاب لیکي غم ورته کوي نو تاسو دې نه اندازه ولګئ چې موږ څومره محنت کړې ده. اور امام بخاری رحمت الله علیه دا اصل کې و بخاری ځکه ورته بخاری ویلي اور دې اصل کې یو مدرسه و میر عرب بنماني او د بخاری شریف کې داسې لیکلو شي د دې به املا کوله. املا دې ته وایي چې څه وایم تاسو یې لیکئ. نو چې کله وفات شو اندازې ولګوله اویا 90,000 کسانو یعنی 10,000 کم 1,00,000 کسانو دا نسخه لیکلو په خپل لاس باندې. دا هغه کسانو چې چا لیکلي وای دې کې ډېر علماء کرام داسې چې لیکل نه کړي کو دلته کې د هغوی موجودګي و. دې نه دا معلومېږي چې امام بخاري صاحب رحمت الله علیه د څومره لوی خدمت کړی. اور اوس چې کوم ځای کې مزار مبارک دی هغې ته خاکتنګ ویلی کېږي، هلته یې قبر هم دی. دې چې کله طالبي کوله نو تیمي دوران کې دې بغداد ته راوړه اور د کلاس داسې طالب علم و چې حاضر باش طالب علم و. حاضر باش طالب علم هغې ته وایي چې هغه په هېڅ حالت کې چوټۍ نه کوي اور دا طالب علم کامیاب هم وي چې هغه چوټۍ نه کوي. نو یو ورځ درس کې نه و، استاد صاحب ونیو چې دویمه ورځ درس کې نه و نو طلباو ته یې ووایي چې د محمد بن اسماعیل نن درس کې نشته، تاسو داسې کار وکړئ چوټۍ وشي کور ته ورشي چې ولې نه دی راغلی. مخکې مدرسه کې به هاسټل یې نه وي چې دا هاسټل دی، دا بلډینګ دی او دا لنګر دی. بس کوم سړی لاړی مسجد کې به هغه امام صاحب یا مولوي صاحب به درس کولو، خلک به مختلف مساجدو کې یا به کرای باندې کامرې نیولې بیا به درس ته راتلو بیا به واپس تلل. دا ملګري چې کله ورغلو نو دروازې ورته وټکوله، وایي ای محمد بن اسماعیل ته لږ بار راشه، تا سره مو ډېر ضروري کار دی. هغه ورته وایي زه بار نه شم راغلی، که څه خبرې ما ته راوړي. وایي څه مسله ده؟ وایي ما سره یو کپړه و یو هغې کې به زه درس ته تاسو سره کېناستلم، خو چې 2 ورځې مخکې ما هغه کپړې وینځلې نو کپړې دومره خرابې شي چې اوس زما چې کوم فرضي او وجوبي څه تر دې د ګومرونه نه پورې دومره کپړه راسره نشته. نو چې کپړه شته نه زه کلاس ته په کوم لباس کې درشم؟ نو چې لباس کې نه شم راتلی نو معلومه دا شوه چې هغوی څومره غریب غربت کې وخت تېر کړی دی. خو بیا یې خپل سبق جاري ساتلی دی، سبق یې بند کړی نه دی. درس و تدریس یې کو، سبق ته به راتلو، محنت پې کولو اور یو حاضر باش طالب علم د کلاس نه دې قرباني نه بس الله پاک ورته دا مقام او مرتبه ورکړې ده او لوی سړی جوړ شوی دی، لوی عالم جوړ شوی دی. اور د دې واقعاتو کې یوه بله واقعه